برېښنا شرکت کې د 3 میلیارډ ډالري فساد په تړاو د غبرګونونو په درشل کې پرون د دغه شرکت مسؤلین د هغه څه له امله چې دغه بنسټ کې د برېښنا پارچوي ناعادلانه ویش او فساد بلل کېږي د ځواب ویلو لپاره د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ور وبلل شول. په دې ترڅ کې د بنسټیزو پروژو او بندونو جوړولو په برخو کې د مرستندویه هیوادونو بنسټونو له نه لیوالتیا نیولې برېښنا شرکت ته دولتي بنسټونو زورواکو او د پارلمان یو شمېر غړو پور نه پرې کولو پورې خبرې کېږي چې یوازې پارلمان د برېښنا شرکت څخه 32 میلیونه افغانۍ پور وړی ده. خو تر دې هم د اندېښنې وړ موضوع ده چې د برېښنا شرکت مسؤلین د هیواد په ناامنه سیمو کې د برېښنا پیسو راټولولو وس نه لري. خو دا چې په افغانستان کې په ټولیز ډول څومره برېښنا لرو او څومره برېښنا ته اړتیا ده او هغوی چې خپل پور نه پرې کوي څوک دي او ولې پر وړاندې ګام نه پورته کیږي او بالاخره د دغه شرکت د ماتې موضوع به څنګه شي. د دغې موضوع د لا روښانه کېدو په موخه به نن بحث ولرو. نو خبر څنډه ته ښه راغلی. په بحث کې راسره میلمانه دي هاري او د اقتصادي چارو شنونکی لطف الله لطف او دغه راز د برېښنا شرکت سوداګریز مشر خالد ستانکزی. که پیل له دې ځای وکړو ښاغلی ستانکزی، په افغانستان کې څومره برېښنا ته اړتیا ده او څومره برېښنا لرو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د یک تلویزیون ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د تاسې سوال په جواب کې اوس فعلحال په 1496 کې په حدود د 3500 میګاواټه برقه پورې عمومي اړتیا ده په افغانستان کې او موږ په حدود د 1400 نه تر 1400 میګاواټو پورې برق لرو. دا په دې معنی چې موږ تر اوسه هم په حدود د 1800 میګاواټو نور اضافه برق ته موږ ضرورت لرو. نیمایي ته هم نه یو رسېدلي. په دې اړه باندې اکثریت جدي ګامونه او کوششونه د وزارت د انرژي او اوبو وزارت لخوا او د برېښنا شرکت د شرکت لخوا د جدي کوششونه کیږي او ډېر مؤثر ګامونه دلته پورته سوي دي. تاسې که دغه اوس 1496 کال د 1480 یا 82 سره مقایسه کوئ، موږ 14-15 کاله مخکې ډېر کم برق درلوده، یعنې په حدود د 1.5 نه تر 200 میګاواټو پورې موږ برق درلوده. اوس موږ دغه کچه 1400 نه تر 1400 میګاواټه برق پورې پورته کړې ده. 14-15 کاله مخکې موږ په حدود د تقریبا 8000 نه تر 1 لک پورې مشترکین درلودل، یعنې له 8000 نه تر 1 لک کورنیو پورې موږ برق توزیع کړی. اوس سږ کال په 1496 کې دا اوس زه تاسو سره غږېږم په حدود د 1.5 میلیون 15 لکه کورنیو ته موږ په کابل او په ولایاتو د افغانستان کې موږ برق رسولی ده. بلې ښاغلی ستانکزی، اوس دا چې دغه برېښنا چې لرو یې په دې کې 80 سلنه یې وارداتي دي، که په ټوله کې دغه ټول عواید سره راټول شي، هغه کوم پورونه چې دي هغه ټول پرې شي، څه فکر کوئ چې عاید به یې څومره وي؟ عاید د برېښنا شرکت په 1496 کې موږ چې کوم هدف ځان ته ټاکلی هغه 10 میلیارډ افغانۍ ده. په دې کې په حدود د 10.5 میلیارډ افغانۍ د موږ په طلباتو کې دي. بدبختانه په دې طلباتو کې 40% یعنې په حدود د 4 میلیارډ افغانۍ موږ په دولتي ادارو باندې موږ قرضونه لرو. په حدود د 5 نه تر 6 میلیارډ افغانۍ پورې موږ دغه قرضونه په رهایشي مشترکینو او په تجارتي مشترکینو باندې دي. په تیرو کلو کې په یو تناسب د یو نه واخله تر 1.5 میلیارډ افغانۍ پورې سالانه د برېښنا شرکت دغه قرضونه لوړېدل. په تیرو تر اخر د 1495 کاله پورې دغه کچه د قرضو له 1 میلیارډ نه تر 1.5 میلیارډ افغانۍ پورې لوړېده. اما خوشبختانه سږ دغه نوې رهبري د برېښنا شرکت چې راغلی سږ دوی په ډېر جدیت باندې کار کوي، خصوصا د طلباتو موضوع، د ضایعاتو موضوع. د طلباتو کې موږ ډېر مثبت نتایج لرو. سږ موږ نه تنها دا چې وکولی شو چې دا د طلباتو کچه د پورته کېدو مخنیوی وکړو، موږ حتی وکولی شو چې په حدود د 400 نه تر 500 میلیونه افغانۍ پورې د تیرو کلو دغه طلباتو قرضونه چې دي هغه موږ راټول کړو.
بدبختانه مشکلات سته. ځکه تاسو ته یو مثال درکړم، زه چې اکثره د دولتي ادارو ته موږ رجوع کړې ده د قرضو راټولولو. حتی ما داسې یو عکس العملونه هم لیدلي دي چې بعضې ادارو موږ ته ویلي دي چې موږ ته اکثره د ښاروالي او د برق بیل چې موږ ته راځي موږ هغه یو طرف ته ایښی دی. موږ وایو چې زه خیر د کال په اخره کې به یې تحویل کړو. دا موضوع موږ ته دومره جدي نه ښکاره کېده، اما سږ موږ ته دا موضوع جدي ښکاري چې پیسې باید په وخت تحویل سي. لکه څنګه چې مخکې تاسې مو ویل، ستاسو معلومات مکمل درست دي، موږ 80% برېښنا واردوو. دوی اکثره هیوادونه لکه ازبکستان موږ نه حتی په پیش پرداخت کې پیسې اخلي. که دغه پیسې موږ له دغه د بیل د عوایدو نه پوره نه کړو، هغوی هرومرو دغه 80% برېښنا قطع کولی شي. ښاغلی لطف، په داسې حال کې چې اټکل دا و چې باید 30 میلیارد افغانۍ باید عواید ترلاسه شي سره له دې چې هغه کوم پیسې چې دوی د وارداتي برېښنا په بدل کې ورکوي، څه فکر کوئ دا به څومره زیان واړوي په ټوله کې د افغانستان اقتصاد او بنسټیزو پروژو لپاره؟ ډېره زیاته مننه تاسو ته او همکارانو ته مو سلام. موږ د 2014 نه دې خواته وکتل چې تر اوسه پورې افغان اقتصاد تر ډېره په بهرنیو مرستو باندې ولاړ دی او دغه مرستې ورځ په ورځ باندې کمیږي، کال په کال باندې کمیږي، هغه سلنه او فیصدي کمیږي. نو موږ چې کله دغه بهرني ځواکونه ووتل، د اقتصادي وده ډېره زیاته د توقع خلاف ډېره زیاته راکمه شوله، تقریبا 1% شاوخوا ته راښکته شوله. اوس چې کوم پروجیکشن شوی د 2014 لپاره هغه 1.2 2.2 شاوخوا کې شوې ده. نو موږ د اقتصادي ودې لپاره خپل داخلي عوایدو ته ضرورت لرو چې هغه که په هر سکتور کې دغه پیسې چې اوس په قرض کې دي یا مشترکینو برېښنا شرکت ته نه دي ورکړي، نو دا طبیعي خبره چې افغان اقتصاد ته ډېر زیات ستر زیان اړولی شي او موږ یعنې دغه پیسې موږ اوس داسې کې نه لرو، برېښنا شرکت یې نه لري، افغان حکومت یې نه لري، نو په اقتصاد کې ځینې ګټه نشي پورته کېدلی. یو خبره ده. بله دا ده که موږ غواړو اوس دغه د فسکل ډیفیسټ مالي خساره چې کومه ده اوس هم ورسره موږ لاس او ګرېوان یو، تقریبا 80% 90% اوسه پورې موږ په بهرنیو مرستو باندې اتکا کوو زموږ اقتصاد. نو یعنې که موږ غواړو چې دغه مالي خساره راکمه کړو، موږ باید خپل عواید لوړ کړو، خپل عواید باید په وخت راټول شي او مشترکین کې دي کار اړوند کې کوم چارواکي دي، کوم ادارې دي، هغوی باید اړوند سکتور ته یا ادارې ته عواید په خپل وخت او خپل چې کوم پیسې دي یا قروض دي هغه باید په خپل وخت باندې ورته ورکړي. دویمه مسله دا ده چې موږ دلته اوس چې کومه د نوي مشرتابه لیډرشپ ستراتیژي ده د افغانستان لپاره، هغه په تجارت، په ترانسپورټ او په زیربناو باندې ولاړه ده. دینه غیر افغانستان نشي کېدلی چې یو جامع یو داسې ستراتیژي ولري چې د خلک د بحران څخه راوباسي. دغه 30 میلیوني کتله چې په افغانستان کې ده چې د فقر او د بدبختۍ او بدمرغۍ یو ګرداب کې پرته ده، چې دلته روزګار کار نشته دی، فقر تقریبا د 40% نه زیات دی. دې لپاره موږ یعنې باید برق یا برېښنا په افغانستان کې ډېره زیاته ضروري ده. یعنې په دې برخه کې څه ډول تګلاره یا ستراتیژي باید ولري؟ اول خو دا دی چې ما چې د غالب صاحب خبرې واورېدلې بله ورځ د داخلي تولید په برخه کې فکر کوم د حکومت او د نړیوالو ادارو ترمنځ هغه د اولویتونو توپیر موجود دی. دا مسله باید حل شي. که موږ غواړو چې داسې یو اقتصاد ولرو، داسې یو د زیربنا ولرو، داسې سکتور ولرو برقي چې هغه خودکفایي او دوامدار سسټینیبل، نو فکر کوم موږ دپاره یوازینۍ لار دا ده چې خپل په داخلي تولید باندې تمرکز او توجه وکړو. موږ ډېر زیات دلته پوټنشل ډېر زیات دی د برق، یعنې که موږ د دغې ټولو امکاناتو څخه ګټه پورته کړو، کولی شو چې موږ د یو دغه برېښنا نورو هیوادونو ته هم صادره کړو. بله، مننه ښاغلی لطف. ښاغلی ستانکزی، څنګه چې ښاغلی غالب هم دغه موضوع ته اشاره وکړه چې ټول اسانتیاوې دوی لري، خو هغه کوم مرستندویه بنسټونه او هیوادونه چې باید دوی سره مرسته وکړي د هغو بنسټیزو پروژو په جوړولو کې او بندونو په جوړولو کې
نه شي ترلاسه کوئ. ولې په دې برخه کې پام رااړولو پام راجلبولو لپاره پروګرام په پام کې نه دی نیول شوی او کومه تګلاره نشته څه وشي کړئ دغه ستونزه چې باید د تل لپاره هواره شي او لرې شي ورته هیڅ پام نه دی شوی او کله چې موږ پام وکړو که دغه مرستې بهرني مرستې نه وي کوم چې وارداتي دي که دغه نه وي نو افغانستان د روښنایي څخه لا هم محروم دی او تر دې به هم محرومیت سره مخ شي. یو موضوع باندې چې زه باید تاکید وکړم برېښنا شرکت یو بودیجوي واحد نه دی عایداتي واحد دی. برېښنا شرکت کوم بودیجه له دولت نه ترلاسه کوي خپله یو عایداتي شرکت دی کوم هغه برېښنا چې موږ راواردوو هغه دلته په داخل د خو د خپلو عایداتو په ټولولو هم نه دی بریالی په هغه کوم برېښنا چې راځم زه هغه نقطې ته راځم کوم برېښنا چې موږ واردوو په داخل کې خرڅوو د هغه په مقابل کې کوم عواید چې موږ راغونډوو هغه بیرته موږ د وارداتي برق لپاره ورکوو. ما تاسو ته لکه څنګه مخکې چې په دې نقطې باندې تاکید وکړه چې موږ مشکلات درلودل په تیرو کلو کې اما خوشبختانه سږ کال د نوي رهبري په راتګ سره موږ نه تنها چې دغه مخنیوی وکړو د طلباتو د زیاتوالي اما د تیرو کلو حتی موږ وکولی شو 400 نه تر 500 میلیون افغانۍ پورې موږ راټولې کړو. سږ کال د رئیس جمهور په همکارۍ باندې د هغوی په فرمان او په حکم باندې موږ یو بین الوزارتي کمیټه تشکیل کړې. د دې بین الوزارتي کمیټې کار ډیر مؤثر ثابت شوی تر اوسه پورې. خپله انجینر صاحب امان الله غالب د برېښنا شرکت عمومي رئیس هغه خپله په یو عضو د همدغه کمیټې زه خپله په حیث د رئیس د تجارتي په عضو د دې کمیټې موږ له دې کمیټې سره کار کوو. موږ ټول هغه لیستونه د طلباتو چې موږ په دولتي ادارو یې لرو موږ یې په زورمندانو باندې لرو موږ په هغه تجارتي مرکزو او رهایشي مشترکینو باندې لرو هغه موږ ټول راټول کړي دي. دغه کمیټې مخکې میښې دي. دغه کمیټې په اساس باندې موږ یو مشخص طرحې جوړې کړي دي خپله مقام د ریاست جمهوری ته او شخصا رئیس جمهور ته دغه طرحه زموږ نهایي سوې ده. موږ په آینده 2-3 ورځو کې دغه طرحه دغه خپل آزاد کمیټې چې دوی هر یو عضو د کمیټې د یو مشخص وزارتخانې نه نمایندګي کوي د برېښنا شرکت او شخصا د امان الله غالب د ریاست او رهبري لاندې دغه کمیټه کار کوي. دوی طرحې جوړې کړي دي. موږ په هغه کې مشخصا ډېر موضوعات هغه کې اچولي. په طور مثال زه تاسو ته یو موضوع وایم هغه مشترکین چې هغوی د موږ 15 لک افغانۍ پورې قرضدار دي هغوی نشي کولی چې په آینده انتخاباتو کې که هغه پارلماني انتخابات یا د مشرانو جرګې انتخابات حتی په هغې انتخابات کې هغوی اشتراک وکړي تر هغه پورې دوی خپل قرضونه نه تصفیه کړي هغوی نشي کولی اشتراک وکړي. هغه دولتي ادارې چې کله هغه دولتي ادارې چې طلبات لري له موږ نه په برېښنا شرکت موږ دلته یو طرحه ځای په ځای کړې ده چې دولتي ادارات خپل هغه اختصاص شوي بودیجې مطابق باندې خپل برق مصرف کړي. که چیرته له هغه نه اضافه برق مصرفوي موږ له دولت نه او په مشخص ډول وزارت مالیې نه دا تقاضا کړې چې هغوی باید سبسایډي په نظر کې ونیسي. بلې مننه ښاغلی ستانکزی. اوس مهال لنډه دمه تر دمې وروسته بحث مو دوام لري. ستړي مشئ. ښاغلی لطف برېښنا شرکت کې د 3 میلیارد ډالري فساد په تړاو هم خبرې په دغو ورځو کې تودې شوې دي. څه فکر کوئ په داسې یو شرکت کې چې هیواد ورته ډیره اړتیا لري کار ته یې په ټوله کې هغو عوایدو ته یې چې باید دغه شرکت یې ترلاسه کړي په هغه نه دي بریالي شوي. په نامنو ولایتونو کې دوی خپله وایي چې نشي کولی د برېښنا لګښت ټول کړي. له فساده هم خبرې کیږي او اوازې پورته کیږي. دا به د دغه شرکت برخلیک څه ډول کړي؟ زه فکر کوم چې د فساد د مخنیوي او د کمولو دپاره موږ سالم ادارې او سالم ارادې ته ضرورت لرو. اوس نیکه مرغه یو څو وخت مخکې د فساد په ضد یوه نوې اداره جوړه شوې ده چې کارونو ته ډېره پورې بریالي روان دي. دغه ډول پرېکړې چې کومې پیښې کېږي په حکومت کې یا په حکومتي ارګانونو کې زه امید لرم چې حکومت به یو وخت د دې جوګه شي چې د ټولو مخه ونیسي.
خو هغه کومې دوسیې چې څېړل شوي دي هغه یوازې ډېر کوچني دي او په هغسې لویو دوسیو ته رسېدنه نه ده شوې. فساد له بده مرګه په افغانستان کې ریښې ډېرې زیاتې ژورې تللې دي. نو که دا اوس ووایو چې حکومت باید په یو دم ټولې قضیې وڅېړي او ټولې قضیې حل و فصل شي، زه فکر کوم دا د حکومت له ظرفیت نه هم لږه لوړه خبره ده. نو وخت ته ضرورت دی چې دغه ټولې پیښې وڅېړل شي او حل و فصل شي. ښاغلی ستانکزی، دغه د فساد مسله چې څو ورځې وړاندې د څیګر ادارې لخوا وړاندې شوه، څه فکر کوئ په دې تړاو څنګه چې د برېښنا شرکت لخوا دغه موضوع رد شوه، خو ولې مو غبرګون ونه ښود؟ ولې په دې تړاو کوم غونډه جوړه نه شوه؟ برېښنا شرکت کې بیا هم د ما تاکید په همدغه نقطه باندې د سږ کال چې کوم رهبري راغلی په اول قدم کې موږ په یو ورځ باندې 45 تبدیلیانې منفکیانې درلودلې په یو ورځ کې په برېښنا شرکت کې. موږ هغه اسنادونه چې زموږ تر لاسه پورې ول او هغه دا ثابتوله چې په یو کچه باندې فساد شته، موږ هغه مسؤلین یا منفک کړل یا تبدیل کړل او یا تعدیب کړل. دغه مثال دا دی چې په یو ورځ کې موږ دغو کسانو څخه څومره یدلي او قضایي بنسټونو ته ورپېژندل شوي دي؟ اکثریت یې ورپېژندل شوي دي. دې لپاره چې موږ نور هم د فساد پر ضد خپل دغه مبارزې ته دوام ورکو. شخصا خپله رئیس د عمومي د برېښنا شرکت امان الله غالب یو شمیره موږ هلته تاسیس کړې ده، جوړه کړې ده چې د دغه شمیرې له طریق نه مشترکین موږ سره په ارتباط کې او موږ په هفته کې یو ځل خپله رئیس صاحب د عمومي د برېښنا شرکت په هفتې کې یو ځل مشترکینو سره کینی، په خپل دفتر کې د دوی مشکلات اوري، هغه شکایتونه چې دوی د فساد پر ضد په برېښنا شرکت لري که چیرته هغه مستند دي، موږ بدون له دې نه چې کوم تاخیر یا وقفه ولرو موږ راساً په هغه باندې اقدام کړی او دغه زموږ دغه کار مثبت نتیجې هم درلودلې. بلې اوس په دې برخه کې څنګه چې تاسو وویل تاسو کوم تاوان نه کوئ، کومه ګټه مو هم نه ده کړې د عایداتو په راټولولو په برخه کې کوم عاید نه لرئ، ولې څنګه چې 10 میلیارد افغانۍ په شرکتونو ستاسو پور دی، په هغه کې 4 میلیارده دولتي بنسټونه دي او پاتې 6 میلیارده نور یې په زورواکو او داسې نورو کسانو دي، ولې په دې نه یې بریالي او ولې نه ترلاسه کوئ؟ که هغوی یې نه درکوي ولې په عدلي او قضایي بنسټونو ته نه ورپېژندل کیږي؟ د دې سربیره که بیا هم عدلي او قضایي پېژندلو سربیره ولې ورته د لاین پرې کولو یا د مزي پرې کولو امر نه ورکول کیږي؟ تیر کال په 1495 کال کې د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې موږ بعضې لیستونه اعلان کړل، د زورمندانو لیستونه مې اعلان کړل. پایله دا وه چې موږ یو ښه مثبت نتایج درلودل. موږ په یو څه مقدار باندې دغه زه یو موضوع واضح کړم، دغه 10 میلیارد افغانۍ چې دي دا هغه طلبات د برېښنا شرکت دي چې حتی د برېښنا شرکت د تشکیل نه مخکې کله چې موږ برېښنا مؤسسه درلودله او په حقوقي شکل باندې په 2008 کال کې دا په برېښنا شرکت باندې تبدیل شو، دغه طلبات د تیرو کلو هم دي. دغه 10 میلیاردو کې هغه طلبات او قرضونه په ځانګړې توګه که دغه ملي شورا ته اشاره وکړو په هغه کې 22 میلیونه افغانۍ دي چې پخوانی ودانۍ هم پاتې دي او د اوسنۍ ودانۍ هم، او د دې سربیره نور هم داسې دولتي بنسټونه زورواکي چې څنګه یادونه وشوه، زورواکو څخه نشئ کولی چې هغه کوم لګښت چې پرې راځي هغه ترلاسه کړئ، ولې ورته د مزي پرې کولو امر نه ورکول کیږي؟ ما مخکې هم تاکید وکړ چې په تیرو کلو کې په دې اړه باندې کوم داسې جدي اقدامات نه خو اوس اقدام شوی. سږ کال مخکې چې ما څنګه تاکید وکړ یو بین الوزارتي کمیټه تشکیل شوې ده، طرح مکمل آماده ده، موږ له خپل خوا نه کار آماده مکمل کړی ده. موږ رئیس جمهور ته دغه طرح وړاندې کوو، کله چې رئیس جمهور منظوري په دې باندې راغله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دا به ډیر زیات مثبت پایلې ولري او انشاءالله په همدغه ستاسې په همدغه پروګرام کې زه به انشاءالله را حاضر سم، زه به د دې تاسو ته د مثبت پایلې مو وایم. زه په دې حده پورې مطمئن یم په کوم شکل چې موږ دا طرحه جوړه کړې ده د پورونو مسله حل کیږي. بالکل هغه کې موږ د دولتي ادارو لپاره
مشخصې طرحې لرو، د زورمندانو لپاره مشخصې لرو، هغه ناامنې ساحې چې هلته مننه ښاغلی ستانکزی. ښاغلی لطف څه فکر کوئ دغه کمیټه به پایله ولري، موثره به وي؟ زه امیدوار یم چې موثره به وي. څنګه چې رئیس صاحب وویلې اوس تقریبا دغه درک رامنځته شوی دی چې فساد یا ورته نورې پیښې چې هغه د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي او د کارونو د پرمختګ مخنیوی کوي، دغه درک رامنځته شوی دی د حکومت په کچه باندې. نو زه امیدوار یم چې دا به یو مثبته پایله ولري. مننه ښاغلی ستانکزی. او پاتې شوه په ناامنو سیمو کې د برېښنا د لګښت راټولولو خبره. ولې برېښنا شرکت په ناامنه سیمو کې چې دغو کې کندوز، هلمند، فراه دغه ولایتونه دي وړتیا یې نه لري؟ مشخصا که زه تاسو ته ووایم په 4 ولایتو کې زموږ دغه ستونزې زیاتې دي. هغه یو کندوز دی، بغلان دی، هرات دی. فکر نه کوئ چې همدغه ولایتونو یادونه بلې وشوه دغه چارې په یو ډول طالبانو یا نورو ترهګرو ډلو ته د دې زمینه برابره کړې څو هغوی ته ښه عایداتي سرچینه وي؟ موږ بدبختانه یو موضوع چې د امنیتي مشکلات سته، زموږ اکثره دغه انتقالي لاین او امنیتي بنسټونه تاسو سره همغږي نه لري؟ اکثره دغه پایې او انتقالي لاین چې دی دا له هغه ساحاتو نه تېر شوي دي چې هغه د مخالفینو په لاس کې دي. اوس بدبختانه موږ په دې اړه باندې خپل امنیتي چارواکو ته بعضې موضوعات موږ ورسره شریک کړي دي. په همدغه اواخرو کې موږ یو موضوع چې په کندوز کې زموږ یو حتی یو سبسټیشن په دې باندې تهدید شوی دی چې هغوی دغه د مشترکینو نه چې کوم بیلونه موږ ورته توضیح کوو هغه د یو مشخص ډلې لخوا نه موږ تهدید شوي وو چې دغه بیلونه موږ ته تاسې راکئ، موږ یې په مشترکینو توضیح کوو او پیسې یې موږ راټولوو. موږ په دې هکله باندې خپله برېښنا شرکت خو بدبختانه کوم نظامي قوا نه لري چې موږ د جنګ لپاره امنیتي بنسټونه تاسو سره همغږي لري؟ بلکل بعضې ساحاتو کې شته. ما مشخصا په هرات کې مشخصا که زه تاسو ته راسم په رباط سنګي ولسوالۍ کې چې هلته موږ په دې نه توانېدلو چې هلته موږ د برق پیسې راټولې کړو، هلته موږ قطلاین ورکړی و، هغه مشخصې ساحې ته موږ قطلاین ورکړی و. په جواب کې هغوی زموږ هغه انتقالي پایه چې د ایران نه انتقالي لاین راغلی د حل لپاره موږ په طرحه کې بله مشخص پیشنهادونه لرو. څنګه چې تاسو وویل د پور موضوع هم حلیږي، د کمیټې په جوړولو سره د دې لپاره هم طرحه لرئ، یعنې دغه د برېښنا شرکت د ورشکسته کېدو یا ماتې موضوع هم خلاصیږي په دې ځای کې انشاءالله. موږ حتی د ناامنه ساحو لپاره څنګه چې مخکې ما تاکید وکړ په دې موضوع په دې اړه موږ مشخصې طرحې لرو ریاست جمهوری مقام ته. موږ په ډېر امیدوار یو چې کله دغه طرحه خپله رئیس جمهور منظوره کړي انشاءالله برېښنا شرکت به وتوانیږي چې په آینده کې دغه خپله د 10 میلیاردو افغانیو دغه د طلباتو موضوع چې ده دا په ډېر ښه شکل سره حل کړي. مننه ښاغلی ستانکزی. په بحث کې راسره میلمانه وو د برېښنا شرکت سوداګریز مشر خالد ستانکزی او دغه راز د اقتصادي چارو شنونکی لطف الله لطف. له دوی دواړو څخه مننه. کور یې ودان چې بحث ته زور شول. خپرونه مو هم پای ته ورسېده. ښادمن او بریالي اوسئ.